نن چې دا کومه واقعه زه تاسو ته بیانوم نو دا د ارهاس نه ده او د ارهاساتو د پاک پیغمبر نه ده چې پاک پیغمبر دنیا ته لا تشریف نه دی راوړی او 50 ورځې مخکې ته الله رب ذوالجلال داسې خلاف العادت او خرق عادت کار صادر کو د پاک پیغمبر په وطن کې چې مکه معظمه ده نو دا د رسول الله مبارک ارهاسو چې دام د معجزې یو قسم دی خو د پیغمبر د پیدایش نه مخکې الله رب ذوالجلال په دنیا کې د دې ظهور کړی دی رسول الله مبارک د پیدایش نه مخکې ابرهه نامې شخصیتو دا هغه سړی دی چې په یمن کې د ملوک حمیر د بادشاهانو بادشاهي وا او دغه اخري بادشاه یوسف زونواس هغه شخصیت هغه بدبخته چا چې په خندقونو کې د هغه وخت دیندار خلک سوځولیو چې هغه عیسایانو او په هغه وخت کې هغه په حق دین باندې نو د خندقونه اوخکل اخدود النار واقعه چې ورته ویلې کېږي په دغه کې د 100,000 کسان سیزلیو 100,000 دغه نه 2 کسان او تختیدل قیصر شام ته او هغه ته وی چې دغه شانته منګ باندې یو ظالم بادشاہ مسلط شوی دی او زمنګ دین والا سوځي هغه هم عیسایو نو د حبشې بادشاہ نجاشی ته پیغام ولېږلو چې ته په دغه یوسف زونواس باندې لخر ورواچوه او دغه اهل دین چې برحق دین والا دي دات خلاص کا نجاشی بادشاہ یو ابرها او ورسره ارباط نامی شخصیت را اولېږلو چې لاړ شي او تاسو دغه یوسف زونواس باندې حمله وکړي هغوی رالل چې کله حمله وکړله نو څه کسان ته وتښتېدل او څه یې قتل کړل او دغه یوسف زونواس په یو اس باندې سور شو او په سمندر باندې لاړو د دې اس په لامبو والا سمنځه پورې لاړو بیا دیم هلته ډوب شو دغه د حبشې بادشاه نجاشي دغه 2 کسان چې لېږلو ابرها او ارباط دوی بیا په خپل منځ کې ونښتل او چې په خپل منځ کې ونښتل نو دغه ارباط چې دی دا یې قتل کو دی ابرها د ده د پوزه کټ و هغه یا په دغه جنګ کې یا د دغې نه مخکې نو اشرم به یې ورته وی ابرهی اشرم پوزه کټ کړی شوې نجاشي بادشاه ته چې پته ولګېدله چې یوسف زونواس یې ختم کو نو د دغه یمن صنعاء یمن د یمن یو ښار د صنعاء د هغې د ابرها گورنر وګرځو چې کله دا گورنر وګرځو نو ده ووی چې زه دلته داسې یو کنیسه جوړوم د عیسایانو عبادت خانه چې دا خلک کعبې مبارکې ته ځي حج له نو د هغې په ځای باندې به دوی دلته عبادت کوي او هغه حج به منسوخ شي او دلته به خلک حج کوي نو دا کنیسه او د عبادت خانه ډېره زیاته لوړه چې وایي لاندې به کس ولاړو نو بره به ورته نظر نه رسېدو دومره لوړه یې جوړه کړه او سره زر او سپین زر یې په دې باندې خرج کړه دلته عدنان قبیله قحطان قبیله او قریش چې د عربو دا قبیلې وي دوی ته پته ولګېدله چې دا زمونږه د کعبې مقابل کې دوی بل عبادت خانه جوړه کړله حضراتو اگر چې دا مشرکانو خو بیا هم به ځان ته د ابراهیم خلیل الله علیه السلام په دین باندې وي او وی چې دا د خلیل پاک جوړه کړې شوې کعبه ده
نو د دې مقابل کې دې څنګه داسې عبادت خانه جوړي. نو بعض روایاتو کې دا راځي چې دغه د عربو یو کس دقل ته ورغې او دغه کې ورته تقاضا وکړه، ګندګي ورته پکې پرېښوده. او بعض روایاتو کې راځي چې مسافر په دغه لاره باندې تېرېدل، نو دغلته ورسره پړه وکړو، هغوی اور بل کو او د اور نه دا کومه عبادت خانه چې د جوړه کړې وه دا وسوځېده. ابرهه اشرم ته چې پته ولګېدله چې دا ما کومه عبادت خانه او کنیسه جوړه کړې، د دې خدا دوی مخالفت وکړو، دونه بې ادبي وکړله، د هغې ځای نه ووی وی زه به او د دوی کعبه به روانه و او ځان سره یې لښکر را روان کو. کله چې لښکر یې را روانه و نو نجاشي ته یې پیغام ولېږو چې زه ځم او په کعبه مبارکه باندې حمله کوم، دا وله روانه و. نجاشي بادشاه والا هاتیان ور اولېږل، د یو هاتي نوم پکې محمود او دغې سره نور 8 هاتیان دغې ورله راولېږل چې زه دا بوز او په دې باندې دا کعبه مبارکه روانه کړه. او اراده یې دا وه چې غټ غټ زنځیرونه به موږ دې کعبه مبارکه کې ورکو او دا به بیا د هاتیانو پسې وتړو، نو دا به یو طرف ته او بل طرف ته روان کو، نو دا کعبه مبارکه به روانه شي. دی چې کله را روان شو نو دا عربو د یو قبیلې سردار زونفر هغه لښکر تیار کو او دله مقابلې له راووتلو چې دا ځي زمونږ په کعبه باندې حمله کوي، موږ د سره مقابله کوو. خو الله رب ذوالجلال دا ابرهه داسې معمولی شرم یې ورله نه ورکو، خو تمام دنیا ته شرمو. نو په دغه ځای کې ابرهه کامیابي حاصله کړه په زونفر نامي شخصیت باندې او هغې قتل کو، گرفتار یې کو. بیا د دغې نه پس بیا روان شو بنو ثقیف ته چې کله ورسېدو نو نوفیل ابن حبیب هغه ځان سره لښکر تیار کو او دله مقابلې له راووتل، خو ابرهه په هغه باندې کامیابي حاصله کړه او څه کسان د هغه نه قتل کړه او دا نوفیل ابن حبیب قتل کو. خو بیا یې وی زه د دې ځای دی دا به راته لار ښایي، قتل کوي نه، ځان سره یې روان کو ګیرې کو. دا طایف ته چې کله را ورسېدل نو په طایف کې دغلته طایف والا ځان له یو عبادت خانه جوړه کړې وه، بتخانه د لات په نامه باندې. نو دوی وی چې دا خو راغلی دی او په کعبه مبارکه باندې حمله کوي، نو په هغې د حمله وکړي، هغې سره زمونږ سکار نشته، خو زمونږ د عبادت خانه او بتخانه چې کومه ده لات په نام باندې، نو وایي دا راله روانه نه کړي. نو دوی راووتل او دې ابرهه سره ملګري شو او خپل سردار ابو رغال هغه هم ورسره کو چې زمونږ به تا سره دا سردار هم دی به هم در سره په کعبه مبارکه باندې حمله کوي، خو زمونږ دې بتخانې ته څه مه وایه. هغه هم خوشحاله شو چې دا خو را سره نور هم ملګري پیدا شو، را روان دی. کله چې مغمس یو مقام د هغې ځای ته را ورسېدل نو دغلته د دې قریشو اوښان سرېدل. نو دل اول په دې اوښانو باندې قبضه وکړه او تمام اوښان یې ګیر کړه، څومره چې و ټول د ګیر کړه. نو چې کله وادي محصر ته را ورسېدل نو دغلته یې خپل سفیر ولېږو چې لاړ شه او قریشو ته ووایه چې موږ تاسو سره جنګ نه کوو، موږ سره تاسو هم جنګ مه کوئ، موږ راغلي د کعبې روانېدو پسې یو، بس دا به روانه کوو، موږ زه تاسو ته څه هم نه وایو. په دغه اوښانو کې 200 اوښان د عبدالمطلب
چې دا آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکه دی دا غم پکې 200 خانو نو چا ورته دی خو چې دغه زمونږ مشر دی او دل ورشه د سره خبره وکړه عبدالمطلب صاحب له چې دی کله راغی دا سفیر او خبره ورسره وکړله د ورته وی صحیح ده زمونږ خپل خان راکې او کعبه مبارکه کو تاسو روانوي نو د الله کور دی هغه به درنه تپوس کوي د ورته وی ته ما سره لاړ شه او ابرهه سره میلو شه چې هغه سره ته خبره وکړي کله چې دی راغلل نو چې ابرهه دی ولیدو د عبدالمطلب صاحب نو ډېر زیات مخورز او ډېر زیات وجاهت والا سړی و نو چې ابرهه ولیدو نو د تخت نه راکوشو هغه تخت چې و هغې نه راکوشو لاندې ورله راغی چې دومره لوی سړی راغلی دی او ښایسته به ولې نو چې په تندي کې د آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نور ځلید نو چې دی کله راکوشو او لاندې ورسره تخت نه کېناستو ورته یې وی سله راغلی وایي زه راغلی ما زما 200 خان تا گیر کړي او هغه راکه د ورته وی ښه زما په زړه کې خو ستا ډېر زیات قدر و او ته چې ما ولیدو نو ما وی دومره مخوري سړی راغی خو ته یې له بلا د خپلو خانو تپوس کې زه ځم ستاسو کعبه روانوم او ته ما ته وی چې نه زما خان راکه ستا هغه قدر خو زما د زړه نه ختم شو عبدالمطلب صاحب ورته وی دا اوخان زما دی او دا کعبه مبارکه د الله ده زه د اوخانو مالک یم زه د خپل اوخانو تپوس کوم او د کعبه مالک الله رب ذوالجلال دی هغه به درنه تپوس کوي د اوخان ورکړو دی لاړو او ځان سره د قریشو یو څو سرداران نورم را روان کړل چې راځي چې ورشو کعبه مبارک کعبه مبارکه ته دی راغی او دغه څو کسان ورسره نورمو او د کعبه مبارکه دا کړی وی اونې ول د دروازې او په زار او په قطار باندې په جړا شو چې یا الله ابرهه راځي ستا کور رواني منګه هغه سره نشو جنګېدلی خو یا الله ستا کور دی د دې حفاظت ته پخپله وکړه او د دغې ځای نه دوی بیا لاړل او د غرونو طرف ته وی دوی لاړل دا قریش وادي محصر ته چې دوی کله راورسېدل په دقه وادي محصر کې د سمندر د طرف نه الله رب ذوالجلال ناشنا مرغۍ راوخې جولې علامه شبیر احمد عثماني رحمه الله وی د دغې مرغو رنګونه چې دي زیړ او شنو نو دا بعض خلک دا توتکر کې یادوي دا هغه دي نو د توتکر کې رنګ خو ګورې تور دی زیړ او شنه نه دي دا هغه مرغۍ دي چې الله رب ذوالجلال راوچتې کړې وي او د دغې نه مخکې چا نه وي لیدلې د دې کمترې نه لږ وړې مرغۍ وي او الله رب ذوالجلال راوچتې کړې او یو لښکر د دغې مرغو راوچت شو او درې کاڼي ورسره څومره مقدار و نو یا د مسور د دانې برابر او یا د چڼې د دانې برابر دومره کاڼي ورسره 3 کاڼي به ورسره یو په مخوکه کې او 2 په پنجو کې دغه راوچت شو دوی چې کله په دې کعبه مبارکه باندې حمله کوله نو دغه محمود هاتی په دې باندې ابرهه سور او مخکې کوي نو دغه نفیل ابن حبیب چې ګیر کړو دا ثقیف سردار هغه راغی او دې هاتی ته په غوږ کې ووی چې ته خو ورځې خدا د الله کور د کورلې هلاک پشې مه ورځه دا هاتی په دقه ځای باندې سملاستو بس بیانت وی دوی رالل او په تبرونو پې ګزارونه کول خو دی نه پاسېدو په دې غوږ کې ورله سوري وکړه خدا نه پاسېدو شام طرف ته ورله مخکې ځي د یمن طرف ته ورله مخکې ځي د مشرق طرف ته ورله مخکې ځي خو چې د کعبې طرف ته ورله مخکې نه ځي زناور هم د الله د قهر نه یریږي خو ستا د پاکستان حکمرانان د الله د قهر نه یریږي دا د ابرهه رونه ده الله د قهر نه یریږي
او ورزي حضرات دغه هاتی نه تو دوی دغلته دا پرېښود الله رب ذوالجلال دغه مرغۍ اوچتې کړې او دوی اوس ډرون تیاری الله رب ذوالجلال هغه ډرون د مرغو په ذریعه باندې دغه مخوکه کې چې کم کاڼي نیولې او په پنجو کې دا به راګزارو په هر یو هغه کس باندې چې دغه لښکر کې نو دغه کس به پې ولګېدو او دا کس نه به لاندې هاتي به د هغه نه به م وته ولاړو ځمکې کې بس ننوتو دغه لښکر خو دغلته الله پاک په دې باندې ختم یو دوه هاتیانو والا ته دغې ځای نه وتښتېدل نو الله رب ذوالجلال وی هغه داسې کړه چې په سترګو یې ړانده کړه او پالچ پرې راغی عایشه رضی الله تعالی عنها بیان فرمایي بیا به وی خلکو لیدل او د مکې معظمې په کوڅو کې به خیر ټولو دغه دوو کسانو او دا ابرهه چې کوم نو دله الله رب ذوالجلال په دغه ټیم کې مرګ ورنکو او الله رب ذوالجلال په بدن کې ورله یو داسې بیماری ولګوله چې تاسو کتلی او په جامع حفصه باندې چې چا حمله کړې وه او چا پکې زیات کردارو چې مشرف یې نامه تاسو پیژندو او دا هغه په جسم باندې الله رب ذوالجلال دقه بیماری مسلط کړې وه دا جسم به یې داسې اوبه کولې او غوښې به ترې دوړېدې دقه بیماري الله رب ذوالجلال په ابرهه باندې ولګوله او لږ لږه غوښه به ترې دوړېده او دغې سره الله پاک مردار دا د آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه 50 ورځې مخکې او بعضې وایي چې هم په دقه ورځ باندې په کومه ورځ باندې چې آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړو